الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مبارکا فيه. قرباني کړل ډیر افضل کار ده، خو هغه زناور چې کومو زناورو باندې قرباني نه کیږي نن دغه تفصیل د تاسو مخ ته وړاندې کوم. د ور زناور چې هغه ګوډي او یو پخه بیخي لګین یو پخه جګه وړي نو دغه زناور باندې قرباني جایز نه ده، او کچيري یو پخه باندې لخامي او هغه پخه دی لګي لګولو سره سلور سره لګیږي خو لګ لګ لګي بیا په زناور باندې قرباني جایز ده. حضرت برا بن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي روایت کړی ده سنن ابو داود کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل 40 لا تجوز فی الاضاحی، سلور زناور دي چې هغه قرباني کې دیغو یت کړل جایز نه دي. اول قسم زناور العوراء بین عورها، دی وړي شکونی او دا کڼوال یې بالکل واضح یي د اروین. دوم قسم زناور والمریضه بین مرزها، چې دی مریض ډیر زیات ناجوړی او دیغه ناجوړتیا بالکل واضح یي. او دریم قسم زناور والعرجاء بین زلعها، چې هغه ګوډي او دیغه ګوډیتیا لری جمال میز په ګرد لګین. سلرم قسم زناور شیدا والکثیر التي لا تنقى، دومره کمزور زناور چې دیغه په اډوکو کې ګړ مازغی نه مازغی ختم سوی، لہذا بدس سلورو قسمو زناورو باندې قربانی کول جایز نه. او د غاښو کومه مسله ده، هغه زناور چې دیغه غاښونه بالکل نه هغه واخه نشي په خوړلای خپل خوراک نشي کولای، په دغه زناور باندې قربانی جایز نه ده. او کچيري دیو زناور یو دوه غاښ نه او هغه واخه زبردست خوړلای شي خوراک کولای شي نو په یغه باندې قربانی کول جایز دي. رد المحتار کې دا مسله راغلی ده. او د غوښ کومه مسله ده، د غوښ مبارک دا خبره ده سنن ترمذی کې یو حدیث راځي حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایل حکم را کوي ان نستشرف العين والاذن، چې موږ قربانی د پاره چې کوم زناور اخلو دغه غوږ او دغه سترګې ډیر خص انداز سره قتل پکار دی. الله نزحی یا بمقابله ولا مدابره ولا شرقاء ولا خرقاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له داسې زناوره منع کړي یو چې د غوږ مخته یا شاته پري یا غټ سریب کې یا هغه غوږ په منځ باندې دړي نو لغو زناورو جی رسول کائنات صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي یو. اوس غوږ څومره پري بیا ناروا ده، دا مسله بزین کې کېدی کې تر درېیمې حصې غوږ زیات پري نو هغه بیا ناروا ده. یا هغه زناور چې دغه پیدایشي طور باندې لجا یو غوږ نه لا دواړه غوږونه نه دغه قرباني ناجایز ده. او کچیرې له درېیمې حصې کم کټي کم پری نو فقها فرمایي د دې قربانی بیا جایز ده. رد المحتار کې دا مسله راغلی ده. او د خکرو چې کومه مسله ده، د خکرو دا مسله ده کچیري خکر لږ ماتي برشیره خول یې ماتي اینین له لوره جړې نه ختلی په هغه باندې قرباني جایز ده روا ده. او کچیري جړ را ختلی بیا دغه زناور باندې قرباني ناجایز ده. حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ سنن طحاوی کې دا حدیث راغلی ده. یو سړی ورته راغو دغه مسله پوښتنه جن وکړه چې د غوږ په باره کې نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل قال علی فسألوا عن المكسورة والمقصورة القرن فقال لا يضرك. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې سیده کې خکر لکې نه راختلی او خول یې لږ ماتي نو په هغه باندې قرباني جایز ده، هیڅ پروا نشته. رد محتار کې دا خبر راغلی ده کچیرې لکې ماتي بیا په هغه زناور باندې قرباني جایز نه ده. لکې په باره کې دا مسله راځي اعلاء السنن کې دا حدیث ده کچیرې دا تر درېیمه حصه زیاته لکۍ پري نو بیا په هغه زناور باندې قرباني جایز نه ده. او که چیرې کمه پري بیا قرباني پې جایز ده. او دغسې د تو په باره کې د تی په باره کې دا مسله ده که غټ زناور المعجم الاوسط للطبراني کې دا خبر راځي
چې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای لا يجوز في البدن العوراء ولا العجفاء ولا الجرباء ولا المستلمة اطباؤها چې هغه زناور سا ډیر زیات کمزور یي خارش ډیر زیات پی یا دیغ زناور تای پری پیغه باندې قربانی ناجایز ده. اوس دا د تیم چې کومه مسله ده دا اوس یو لا بغټ زناوري لا بکنګلای زناوري که غټ زناوري غوای میخی دغه که دوه تیان نه بیا قربانی نه پی کیږي که یو تای نه درې سلامت بیا پی کیږي او زئی یا میږي پیغه کې کچيري یو تای نه نو بیا قربانی نه پی کیږي یو تای هم خراب نه پی کیږي. فتاوی عالمگیری کې دا خبر راغلی ده او هغه زناور ساړونی او کونی پیغه باندې قربانی نه کیږي یا هغه زناور چې دومره زیات کمزور یي چې پیغه په اډوکو کې مازغي بالکل ختم شوی دومره کمزور یي وچ ولاړی نو پیغه باندې قربانی نه کیږي. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ ښه زناور دی الله تعالی دربار ته پیښ کو قربانیانې وکړو. آمین.